ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزت مند مسلمانانو من با ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې هغه کوم اوقات دي چې په هغه اوقاتو کې پروردگار عالم د انسان دعا قبلي. الله د انسان دعا نه رد کی بلکې الله د انسان دعاګانې قبلي. نو هغه شپاړس اوقات په ان شاء الله تعالی دا نن بیانو. ډیر زیات وختونه دي خو صرف شپاړس وختونه هغه به موږ دلته کې نن بیانو. اول نمبر وخت داري امام ابو داود رحمت الله علیه هغه راغسري چې د اذان په وخت کې انسان د الله ته سوال وکړي، پروردگار عالم د دغه انسان سوال کوي. دا اول نمبر. دویم نمبر د اذان او د اقامت په وخت کې انسان الله ته سوال کوي، نو الله جل جلاله د انسان دا سوال دا قبلي. دا امام ابو داود رحمت الله علیه، امام ترمذی رحمت الله علیه، امام نسائی رحمت الله علیه دا حدیث مبارک دا را نقل کړی. او دریم نمبر چې د حي علی الصلاه او حي علی الفلاح نه پس دا کس د پاره چې په یو مصیبت کې گیر وي هغه وخت کې الله ته دعا وکړي، نو دا ډیر مجرب او ډیر فایدمند دی دا انسان د پاره چې دا دوران کې انسان الله ته سوال وکړي. او څلورم نمبر هغه وخت داري چې په جهاد کې د صف جوړولو په وخت کې امام طبرانی رحمت الله علیه حدیث را نقل کړي چې په دې وخت کې الله د انسان دعا قبلي. او پنځم نمبر په جهاد کې د سخت جنگ په وخت کې امام ابو داود رحمت الله علیه فرمایي یو انسان الله ته سوال وکړي، پروردگار عالم د انسان سوال لا کوي. او شپږم نمبر وخت داري چې د فرض مون نفس امام نسائی رحمت الله علیه فرمایي چې کوم انسان د فرض مون نفس الله ته سوال وکړي، نو پروردگار عالم د دې انسان دعا دا کوي. او اتم نمبر یعنی د قرآن کریم مبارک د تلاوت نفس انسان د قرآن کریم مبارک تلاوتو کی او د تلاوت نفس الله ته سوالو کی، نو الله د دغه انسان سوال کوي. او بعد حضرات فرمای لکه امام ترمذی رحمت الله علیه فرمای چې خصوصا د قرآن کریم مبارک ته ختم نفس یو انسان الله ته سوال کی، نو الله د دغه انسان دا سوال هم دا کوي. دا اوقات دا سری چې په دې اوقاتو کې انسان دعا دا نه رد کیږي بلکې الله د انسان دا دعا دا قبلي. او نهم نمبر ابي زمزم د سکلو په وخت کې ابي زمزم اوبري، نو د هغې په سکلو په وخت کې انسان الله ته سوال وکړي، نو پروردگار عالم د انسان دا سوال قبلي. مستدرک حاکم کې دا راغلی. او لسم نمبر هغه داري چې مړي ته د حاضرېدو په وخت کې یعنی څوک چې د ځنکدن په حالاتو کې وي هغه ته د راتلو په وخت کې هم دعا قبلېږي. دا امام مسلم رحمت الله علیه دا فرمایلی. او یولسم نمبر دا چې د بچرک چې هر کله آواز وکړي یعنی بانګ وي، دغه دوران کې امام بخاري رحمت الله علیه فرمایي چې یو انسان الله ته سوالو کې نو پروردگار عالم د انسان دا سوال کوي. دا امام مسلم صاحب، امام ترمذی رحمت الله علیه، امام نسائی رحمت الله علیه ټول دا حدیث مبارک دا را نقل کړی. او دولسم نمبر د مسلمانانو د اجتماع په وخت کې چې ټول لاجمعي انسان الله ته سوال وکړي، نو دغه دوران کې پروردگار عالم د انسان سوال کوي. دا صحیح سته کې راغلی. او دیارلسم نمبر یعنی داسې یو مجلس چې هغه کې انسانان ذکرونه کوي، نو داسې مجلس کې پروردگار عالم د انسان دعا دا قبلي. امام بخاري رحمت الله علیه دا راغسي، امام مسلم صاحب، امام ترمذی رحمت الله علیه ټولو کې دا حدیث مبارک دا را نقل کړی. او څوارلسم نمبر هغه داري چې امام ولد ضالین امین ولد ضالین په وخت کې الله ته سوال وکړي، نو دغه دوران کې الله جل جلاله سوال کوي. خو یاد وساتي په ظاهره باندې امام جزري رحمت الله علیه مراد وي د دې نه داري. حدیث د امام جزري صاحب وي چې امام ابو داود رحمت الله علیه باب التشهد کې هغه ذکر کړی. ای و اذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحببكم الله تعالى. یعنی چې کله امام ولا الضالين وای نو تاسو آمین وای، الله پاک پس تاسو دعا قبول کی. د دې نه معلومه شوه چې په دې موقع باندې د دعا نه مراد صرف آمین ویلی، بل دعا ته دا مراد نه ده. او پنځلسم نمبر یعنی د
د مونځ د اقامت په وخت کې دا دوران کې امام طبرانی رحمت الله علیه دا راغستلی چې انسان دعا پروردگار عالم قبلی الله دعا نه رد کړي. او 14 نمبر هغه دار چې هر کله باران کېږي نو د باران په وخت کې انسان الله جل جلاله ته سوال کړي، الله د انسان سوال قبلی. دا امام ابو داود رحمت الله علیه راغسه او امام شافعی رحمت الله علیه کتاب الامام کې فرمای چې ما د ډیرو صحابه او تابعین رحمه الله تعالی دا عمل اوریدل چې د باران په وخت کې به خصوصیت سره دعا کوله. او 10 نمبر هغه داري چې په بیت الله د نظر پرې وتلو په وخت باندې چې هر کله ستا نظر د بیت الله شریف باندې هغه پرې وته دغه دوران کې پروردگار عالم ته سوال وکړه نو چې سوال دی الله ته وکړو نو الله بستاره سوال دا دوران کې قبلی، الله بستاره سوال دا نه رد کې. نو دا 14 اوقات شو چې په دې اوقاتو کې انسان